ټیک ته دا ته و چې د بابا د مزار تر اخېږي نو څه ډېرو غټو پوړو باندې به راتېرېږي. د دې پوړو تاسو ته تعداد معلوم دی څومره دي؟ 15 نو څو داسې مشهور کرامات دي چې هغه ځان ته خلک راکاږي او خلک راځي. ته وایې بابا مونږ په دې مزارونو باندې ګرځېدلي یو اکثر کې داسې وي چې د چرسونه پکې خلک سکي، چیلمونه پکې سکي، بیا پکې اکثر داسې څه شپې وي چې په هغې باندې قوالي وایي، د هغې سره هغه ډول ډبلې وهي. د تېرو ورځو کې یو مزار ته تللی وم، نوم نه اخلمه، نو په هغې کې داسې وه چې څوک به راتلل نو د هغې نه به یې باقاعده فیس اخیستو چې ماشوم به چا د مولو له راوړل، تک یو منجور ناست و نو هغه به فیس اخیستو 200 300 500 خو داسې به یې څوک پرېښودل نو ستاسو دلته کې څه طریقه الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت د یو ولی الله په مزار کې ولاړ ما په اوتمانزو کې د نیموړی بابا په نوم باندې یادېږي. د دې حوالې سره به خبرې کوو. ما سره دا منجور ولاړ دی، د دوی نه تپوسونه کوو چې د بابا تاریخ څه دی او دلته کې د کم کم ځایه خلک راځي، د بابا کرامات څه دي، مشهور کرامات دی، نو په هغې به ورسره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت تاسو څه نوم دی جی؟ زما محمد ریاض فقیر. محمد ریاض فقیر. ښه محمد ریاض صاحب، دلته کې د څونه وخت نه بابا په مزار باندې ډیوټي کوئ؟ دا تقریبا اووم کال په 2018 کې زه راغلی یم. 18 کې راغلی. ښه، د هغې نه مخکې چېرته بل مزار کې وي؟ نه بل ډیوټي بل نور ځای کې ډیوټي وي. نور کار دی کوو. او جی خبره ته ووایي چې د بابا د مزار د تاریخ په حوالې سره به راته څه وی دی، و د کوم ځای او څونه وخت نه دلته کې دفن دی؟ د دې خو مطلب دا چې خاص ما ته پته نه لګي، خو دا دونه به وایم چې یاره 800 کال به تقریبا ګاسي 900 کالونه دلته کې دفن دی. او راغلی دی چېرته نه دی؟ دی قندهار غواړې مرغیانه، د افغانستان قندهار غواړې مرغیانه. او جی ښه، ټیک ته دا راته ووایي چې د بابا د مزار تر اخېږي نو څه ډېرو غټو پوړو باندې به راتېرېږي. د دې پوړو تاسو ته تعداد معلوم دی څومره دي؟ 15 ښه 15. او جی 4 مخکې اوس 15 پوړی دي په پنده شاعره کې به زما جوړې کړی دي. او دا خو ته نه ده پته چې جوړې کړي چا دي؟ دا زنګ دی دغه مشران جوړ کړي دي. ستاسو خپل مشران جوړ کړي دي؟ ستاسو مشران څوک دي؟ دا تورمزو والا دي، دا منځو والا ټول پیونه صاحبان دي که نه. د دې ځای کوم د مشران دي د بابا صاحب که نه. صحیح. ټیک ده. ښه، دا راته ووایي چې د بابا مزار دی چونکې د لرې نه خلک راځي یو ځای بل ځای نه، نو څو داسې مشهور کرامات دي چې هغه ځان ته خلک راکاږي او خلک راځي؟ کرامات خو د ولي حق دي، مطلب د پاسته مرګه. او خبردار چې دا خو کم دی چې اولیا کرام د دنیا ولځي، دوی له خدای به لاهور، کراچۍ، ملتان د بار ملکونو راځي. دلته زه ناست وم، د کشمیر وزیر اعظم راغلی او دلته بابا دربار ته ناست او تقریبا 20 منټه نیمه ګنټه به ناست و، جړاګانې یې کولې. نو ولې کشمیر کې لږ اولیا کرام دي، خو چې څوک کم مطلب دا چې مینه چا سره مینه هغوی له ځي خلک هم. نو دغه مشهور کرامات ترې راته ونه وي؟ کرامات مشهور دغه کرامات چې د بابا لاله لوی ځنګل دی، په دې کې مطلب دا چې د دنیا دروازې څخه پخلی کوي، نو دروازې پکې 1000 دیګه پخوه، مطلب دا چې څه نشته پکې، تا ته پخوه پکې تاسو اجازت دی. او که چا څه وړ نو خامخا ورته نقصان ورته رسي. بابا مونږ په دې مزارونو باندې ګرځېدلي یو، اکثر کې داسې وي چې د چرسونه پکې خلک سکي، چیلمونه پکې سکي، بیا پکې اکثر داسې څه شپې وي چې په هغې باندې قوالي وایي، د هغې سره هغه ډول ډبلې وهي. دلته کې خو داسې څه نه کېږي؟ دلته چې دا شی نشته. دلته کې نه موږ چرس ورسو پرېږدو
او نه د ډنګ ډنګ والده کې پرېږدو نه قواله ولا پرې قواله والا ګلان دغه خوا که د ګوړه ستا ته بیا لاندې به قواله کې بیا که نه مزار خوا کې نه کوي او نه نه چې دلته دا شی نشته ځکه چې دا اولیاو د نیکانو بزرګانو په مبارک دا خو مبارک مطلب دا چې هسم چې مطلب دا چې چا یو پلار دوی ته دا نه ویلې چې ته راشه ما باندې قوالی دغه وکړه دا ډنګ ډنګ را باندې وکړه دا چې چاته خو نه کوي بالکل نه دی دا خو مونږ خلک مطلب دا چې دا دغه شروع کړي صحیح او صحیح ده بابا په مزارونو باندې زیات تر لکه خلک زی زنانه زی هلته کې د هغې بیا نور داسې څه ناخوښه خبرې مخې ته راځي نو دلته کې داسې ستاسو د وړاندې څه تېرېږي که څوک داسې راځي تاسو منع کوئ مونږ خو منع کول دا چې مونږ ته څنګه چې راشي که نارینه وي که زنانه وي نو مونږ ته لومبې دا و چې دلته راشي نو که نور سم نه درځي یو ځل صورت فاتحه الحمد ووایه 3 پیر قل هو الله احد ووایه درود شریف ووایه او سوال د رب العالمین نه کوئ با چې څه سوال کوي الله بیا قبلوي صحیح ده د تیرو ورځو کې یو مزار ته تللی وم نوم نه اخلمه نو په هغې کې داسې و چې څوک به راتلل نو د هغې نه به یې باقاعده فیس اخیستو چې ماشوم به چا د مولو له راوړل ته کې یو منجور ناست و نو هغه به فیس اخیستو 200 300 500 خو داسې به یې څوک پرېښودل نو ستاسو دلته کې څه طریقه کار دی یو سړی راشي دعا کوي څوک څه ورکوي نه ورکوي تاسو خو سر چا باندې زور نه کوئ نه دا بې صاحبه مونږ دا قاطع نشته که چا مونږ څوک دم کړل او څوک راغلل له 100 روپیا ورکړي مونږ چا دا نه وه چې راکړه 500 یا 1000 روپیا یا 2000 روپیا دا چې چا ور هم نه کړئ او دا خبره نشته مونږ دا قاطع نه کوو دین کتاب دا شی نشته ډېره ښه خبره ده خدای ته ووایي چې دلته کې یوازې یې که بل ملګری درسره وي یوازې مو صاحبه ته یوازې یوازې نو ستا د چای او روټۍ څه انتظام وي بس ځان څه په راځو بس ځان څه کله روړو کله به کوو نو خو مونږ خو داسې خاص ډېر د دغه شوق شپه دې دلته وي نه شپې نه شپې له ځې پورته خبره تعالی کوي او تعالی کوو